یو ورځ چې بېهوشي را باندې راځي هغه دا ده چې کله چې خبیب رضی الله عنه په مکه مکرمه کې په دار باندې ځوړندوه، زه هلته کافر وم، زه په دې ډله کې ولاړ وم. قال هغه ورځ چې راسي هغه را په یاد سي که زه د رب العالمین حضور ته ودرېږم او ما نه الله پوښتنه وکړي چې تا خو هم د خبیب رضی الله عنه په دار کې ولاړ ولې، په حالت چې را په یاد سي بېهوشه سم وغورځېږم. طالبانو ورونو، اسلامي امت روحیت پکار ده چې روح ورواچي. دا څو ورځې که نه طالبانو مولانا صاحب څه خبرې کړي دا شیخ صاحب، د طالبانو خلک بعضې وطن پرسته ملایانې دفاع کوي، بعضې سپکې وایي، بعضې یو څه وایي، بعضې بل څه وایي. علم به طالبانو دومره علم ولري یو سړی لکه اسمان غوندې، خو د علم روح ته به یې ګوري چې د روح دیموکراسي ده. زموږ سیاب طالبانو تر ده نه ښه ملا ده، خو موږ ولې ورټه؟ علم روح دی چا درلود؟ د دیموکراسۍ د کفر یې درلود طالبانو. موږ ته علم نه ده مطرح طالبانو چې علم روح دی چا درلود؟ اسلام روح درلود طالبانو. دا خبر چې ده کړې دا طالبانو د کفر په روح باندې سوې ده. ته ما ته وایې زه منم چې که عالم ده، زموږ افغانستان کې ډېر طالبانو علما شاګردان دي، دا موږ منو د سره طالبانو، خو دا خبرې روح د مسلمان د روح خبر نه ده طالبانو ورونو، دا د کفر د روح خبر ده. نو ځکه طالبانو خلک مسلمانان پرې باندې غوسه دي. خو حمد الله لره ده طالبانو چې د ټولنه کې مسلمانان هم سته. که نه وای طالبانو ورونو دا خبر دومره بده نه کېده. ما سره خپله طالبانو په واټساپ کې دا څو ورځې پاکستانیان علما عوام دومره ډېر رابطه کوي طالبانو ورونو که نه. یو چا خو داسې تیزه لیکنه راته کړې وله، له پنجاب نه راته کړې و، پښتونو لیکنه یې اوږده راته کړې وله، و د وزیرستان ډاکټر و طالبانو لیکنه یې په دې اړه راته کړې وله چې یعنې بیخي یې ویلي چې دی ولې د علماو نه روح وته، ولې د علما د کفر خبرې کوي، د علماو سره په اسلام تړلی دا څه بلا و. سړی ډېر خوشحاله سي چې امت کې مسلمانان سته، علم ته نه دي، چا نه ګوري چې په علم باندې وغولېږي. که خبره د کفر وکړي طالبانو هغې خبرې باندې بده لګي، د کفر طرفدارۍ وکړي طالبانو. او بل دا و طالبانو ورونو، عمر رضی الله عنه نو دې ته هم ډېر فکر اوسېږه. ټولنه کې څومره ډېر علما دي طالبانو. تېر جمهوریت کې موږ څومره علما درلودل چې د کفر په صف کې ولاړ ول که نه ول ولاړ. یو وارې طالبانو په کابل کې یوه غونډه وسوله، دې غونډه کې 2000 علما راجګ سول، د طالبانو جهاد یې ناروا وکړي. 2000 علما راجګ سول، هغه ټول علما طالبانو همدلته سته. زه یې سم پېژنم طالبان، اکثره پکې پېژنم، عکسونه یې سته د هغې وخت. بیا یې طالبانو 10,000 روپۍ ورکړي که 50 روپۍ ورکړي، په پیسو باندې فتوا ورکړي. هغه هم علما ول که نه طالبانو، خو د اسلام روح پکې و. هغې غونډې ته طالبانو د نیکولیسن غونډه ویلې، امریکایي جنرال چې ټول افغانستان کې واک درلود، جنرال نیکولیسن نومېده، دغه غونډه وه طالبانو. هم علما ول روح نه و پکې. شیطان هم ډېر لوی عالم د طالبانو، خو د اسلام روح نسته پکې. الله عز وجل دې له موږ نه څوک نه باسي، روح نه باسي. موږ خو طالبانو که دغسې وطن پرستي سي، قسم په الله باندې په وطن پرستي د سیاف هم دومره صفت وکړو که نه، په ډېر ښه ملا د طالبانو. د مجددي څه و؟ صبغت الله مجددي طالبانو. دا د مصر نه دکتورا په فقه کې درلودله، سیاف دکتورا په الحدیث لري طالبان. نو که بیا د هغې ته سي بیا وطن پرستۍ ته بیا موږ هم دوی ځان ته راولو، خو هېڅ کله یې نه راولو طالبانو ورونو. موږ مسله په چا باندې ده؟ چا په علم کې چې د اسلام روح پروت طالبانو په سر باندې کېنو، خو د چا په علم نه چې د اسلام روح ووته طالبانو ورونو، ولو که استاز نه طالبانو ورونو چې ابو عبیده ابن جراح خپل پلار له منځه ویې نه و، ولې د اسلام روح نه و. دې ټکي ته هم فکر وي. په یوه خبر بل هم درته کوم طالبانو، دا هم ډېره ښه خبر ده، دې ته مو لږ متوجه اوسېږئ. هغه دا ده چې دا مسلمانان دې ته فکر وکړي، د طالبانو د پاکستان ولس او د افغانستان ولس یو مسلمان ولس ده. دا داسې ولس ده چې په دې سیمه کې داسې مسلمان ولس نسته ده. کفر یوه نوې سلسله شروع کړې ده. هغه سلسله دا ده چې دلته دغه عوام خلک چې دي دا د ملا په دښمنۍ باندې راپورته کړي. داسې که طالبانو د میډیا څارئ دا 2-3 ورځې کېږي، دغې مسلې د ملحدینو د پښتنو په نوم باندې هغوی په لاس کې اخیستلې ده. یعنې دې ته ډېر تبلیغات وکړل چې د ملا په ضد باندې خلک ډېر راوپارول. نو کاشکې شیخ صاحب محترم دا خبر نه وی کړی. ده له لاسه اسلام ته یوه بله لویه ضربه دا ورسېدله طالبانو ورونو، دومره لویه ضربه ورته ورسېدله چې د هغوی داعیه دا ده چې ملا څنګه له ټولنې ورک. یوه بله هغې را پیدا کړله چې ګوره ملایان ټول د عیسی خلک که نه وایي ولې داسې خبر کوله. هلته نورې ویډیوګانې خپروي چې پاکستان کې داسې ظلم وسو. یوه ښځه نارې وهي یا اسفه علی یوسفه،
میړې دا ډېر وخت ورک ده. یو بل سړی د دغه 15 زمن د پاکستان پوج ورک کړي دی، هغې نه استفاده کوي د ملا د ضد دپاره ډېر ښه داعیه مخته لاړه ده. نو چې طالبانو دا داعیه خو راباندې کامیابه نه شي که نه، چې د ملا له ټولنې نه ورک سو، نور طالبانو بیا په دې پښتنو په ټولنه کې ذاتي اسلام هم له منځه ځي. روح چې د ټولنې ته د اسلام اچولی چا ور اچولی ده؟ علماو ور اچولی ده. که ملا له ټولنې ووته طالبانو د دې ټولنې روح ووته، ټولنه خپله طالبانو الحاد ته ځي. علما باید په دې باندې ډېر فکر وکړي. سید شیخ صاحب دا خبره وکړه بیا دې نه کوي، لکه دا د اسلام په ضد باندې خبره او د اسلام دپاره ګټه نه وه. په یوه خبر د سره واوري، علما باید ډېر محتاط اوسېږي په دې مسله کې. هغه احتیاط د علماو دا د طالبانو ورونو علما باید په دې باندې فکر وکړي د ځانه سره چې له دغې خبرې نه داسې استفاده ونه کړي څوک چې بس ولا داسې استفاده څوک درنه ونه کړي چې د مطلق ملا په ضد باندې، چې هغوی مقصد دا ده د ملحدینو چې د اسلام په ضد باندې درنه استفاده وکړي. نور علما باید ځکه دې مسلې ته ډېر هغه ورنه کړي چې هغه ده او دغه ده، که خبر نه ده کړې لنډې ده اتې څوک دا دفاع کوي نه دا یې ویلي. بلکل طالبانو د اسلام د روح خبر نه ده. که عالم د طالبانو توبه دې وباسي بیا دې داسې خبر نه کوي، اتې خلاص خبر